د سوات پولیس چې کومه کاروایی شروع دي د هغې متعلق تاسو دنیا ته ښودل غواړئ. د هغې دپاره ستاسو ډېره شکریه. په 21/11/2020 باندې اطلاع میلاو شوه چې په لینک روډ امانکوټ چې د میله ډاک په خوا کې دی هلته په یو ګاډي باندې ډزې وشوي. د دې اطلاع پیش نظر زه مجیب عالم خان اسټو صاحب زموږ تفتیشي انچارج فرید خان او نور ملګري پورن موقع ته لاړو چې ومکاتو هلته په یو ګاډي کې 2 ناشونه پراته وو چې د هغوی د شناختي کارډ نه د هغوی نومونه شیر علم خان ولد بهرام ساکن شموزی زرخیله او د دویم نوم کریم خان ولد شهریار ساکن راموړه دیر لویر معلوم شول. لاشونه موږ اوچت کړو، هسپتال ته مو ورسول. په دې دورانیه کې د شیر علم خان ټبر هغه راله په هسپتال کې باقاعده داویداري وکړه. په داویدارۍ کې شاهي نواب د هغه 2 زامن چې د یو نوم سید دی او د بل نوم سهیل دی او د نامعلوم ملزمانو خلافي داویداري وکړه. چونکه دا یو دلخراش واقعه وه. په دې واقعه باندې اعجاز خان RPO صاحب ملکن قاسم علي خان DPO صاحب سوات ډېر په سختۍ سره نوټس واغستو. جناب قاسم علي خان DPO صاحب په دې واقعې ته د ویښت رسېدو دپاره یو ټیم تشکیل کو چې پای کې یو زه مجیب عالم خان SHO تانا رحیم آباد، انسپیکټر سید رحیم خان، فرید خان SI تانا رحیم آباد چې د رحیم آباد تانې تفتیشي انچارج هم دی او ټیکنیکل ټیم جوانان شاملو. دې جوانانو ډېر په باریک بینۍ سره په دې تفتیش کې کاروایی وکړه. مین ملزم شاهي نواب گرفتار شو. د مناسب تفتیش نه بعد هغه جوډیشل لاک اپ ته منتقل کړی شو. چونکې په دې وقوعه کې په دې مقدمه کې نامعلوم ملزمان هم چارج وو. زموږ تفتیشي ټیم په دې کې ډېر په باریک بینۍ سره کار وکړو او په دې کې 3 کسان چې یو انور علي دی، بل شرافت دی، بل شاه جهان دی، دا یې گرفتار کړو. په وقوعه کې چې کم موټرسایکل استعمال شي 2 موټرسایکل دي هغه برآمد شوي دي. دغه شانتې په کومو تماچو باندې چې دا واقع شوي ده، دا قتل شوی دی، اعلی جرم چې کم دی 2 30 بور پسټل هغه هم برآمد دي. ملزمان ستاسو په وړاندې دي. مزید تفتیش شروع دی انشاءالله چې مزید سبق ترالو ستاسو نظر به تیرو.